فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی وی مال خو را نکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تعالی درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی رسول الله سلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علي رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو دی خبر وکړه ویره مونږ له خیران نکړه کې دی علي رضی الله تعالی عنہ ورکی دوی لاړو علي رضی الله تعالی عنہ څخه سارا کې خان سره ول دی ورته وی علي ته د فاطمه تاسو ولې نه کای داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنا. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما زه خو نه مہر لرم نه کور لرم نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جمعات کې فاتح کېدو، د نبی علیہ السلام د طرز جمعات کې فاتح کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه داغه تاسو څنګه وکم. نو صحابه کرام ته فرمایل نبی علیہ السلام ډیر مهربان دی او ستا خو د طرز ویل کې دي چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کې دي چې دا تاسو درناړو نبی علیہ السلام مونږ کې هغه ټیک ته نو راغی چې کله راغی نبی علیہ السلام وځي صحابه کرام ولې دوی ورته ته ورشه شابه ورشه نو چې دلال د نبی علیہ السلام خواته کې ناستو نو شرمېده د شرم نه غاګونه کو اسمونه نبی علیہ السلام ته علي سره راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنه ښه ایزی ونه د شرم غږ ونه کو را پاسې د واپس راغی هغه ورته تاسو کوی چې چل دی وکړو مال ته خبره نشو کړې ما سو نه وی ما خو نه شو ویلې ښه بل ورځ بیا ولې کو لاړ شي کنه ورشه تاسو وکړه کنه. علي رضی الله تعالی دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغی چې بیا ورغی بیا د نبی علیہ السلام تاسو کو علي سره راغلی او د الله پیغمبر سره راغلی ومه ناس را پاسې دی ویغه ګورو کو د حیا د وجنه بار صحابه تاسو کو علي سي چل دی کو زه نبی علیہ السلام ته نشم ویل زه ورته څنګه وام چې فاطمه مال راکا. صحابه کرام بیا ولیک ورشي شابه ورته دې چې لاړو نبی علیہ السلام پوښو نبی علیہ السلام څه شو پوښو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علي رضی الله تعالی عنہ د سر غلې روچت کې الله پاک پیغمبر او په دې راغلی خو تاسو ته ویلې نشم دې د پار راغلی ما دې د پار راغلی ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علي فاطمه بزتا ته درکما فاطمه بزتا ته درکما خو چړم به زدا غینه تاسو کما زه د فاطمه نه تاسو کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او خوشاله نه ده. ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي زه د فاطمه نه سو کما تاسو کما او زمونږ غیرت یو دغه د پښتنو د لور نه د نکاح تاسو کې نه لیک ته وي ته ځان له خوخه چال ترتا زه رشتہ وکما خو د لور متعلق نه د لور ته تاسو کوم دا خو بی غیرتی ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته وایم چې ته خوشاله که خوشاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیادار ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیادار ده. یا علي زه به د فاطمه نه سکوما تاسو کوم بیا به زه ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به د پلان کې ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاري خپه وای نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي
تعالی درکړي دا هغه ما قبول کړی دا څه شي قبله څه شي انت چې چا نکاح کیږي خو په خبره عاقل ده بالغ ده اسلام شریعت دا غیر رضا شرط کړی دی هغه رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کیږي نه چې هغه خپای خو جهالت سره بس کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور تروري و دا غي نوم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشر خوري و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور روغت د تروري ولا روغتا ویزه د فاطمه نکاح د علی سره کومه خو ته د فاطمه نه تاسو کستا خورزه ده ته تاسو کو چې بدی نکاح باندې رضا ده کو رضا نه ده او دا مشره خزوه د نبی رسول الله سلام خینی وا او نبی رسول الله با اکثر د دې سره سوکار به کو دي سره مشوره کوله دا ډیره پوه خزوه بردبار خزوه امانتدار خزوه خبره په امانت کې ساتله نو نبی رسول الله د خپل خینی ته وی ته د خپل خورزین ته تاسو کا زه د دین کا د علی سره کوم چې دا په خوشاله ده کو خوشاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کوم ترور وا هغه فاطمه رضی الله تعالی کینه ولا وی خورزی ستا بابا ستا نکاح ستا د تر د زوی سره کوي دا خپل د تر زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علی رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشاله کو خوشاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته ویل وی تروري دا خبر به خپل بابا ته خپل وکم دا ورته زو خپل وکم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته د یو ځای پکټ کې او داسې په دې ویختو کې ورلا په دې ګیر مبارک کې لاس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره لاس ولوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی فاطمه زستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکا نو فاطمه رضی الله تعالی فوش چې بابا می سوای ما ته خود ترور په خله باندې سوال جواب میلو شو کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستاده خستا په جدای باندې خفایما ستا په جدای باندې سیما خفایما ستانه می زړه نه کې چې ستانه جدا شمه او نور ما خپل اختیار تا ته درکړ چې ستا څنګه خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی رسول الله فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیزه د الله سره سکوما مشوره کوما ستا معاملې ز په الله باندې فریدما چې الله سوې زما هغه شانتي وکما فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناس ته چې په نبی رسول الله د وحی اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندی مبارک باندې خولي رالی چرالی جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وې د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علی رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علی رضی الله تعالی سره کیږي دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او دا وحی اثر ختم شو نبی رسول الله فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغه سره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی ته وروته بار ته وروته او منبر ته وخته او په منبر باندې بیان وکړو او ښکارای وی ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علی د نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله عنه فرمایل وی علی فاسد مہر بندوبست وکا د مہر سوکا بندوبست وکا علی رضی الله عنه فرمای وی د الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 300 درهم دا وګورا علی رضی الله او دا زکا چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي مہرم 300 درهم دا غي د نور مہر بم سوري 300 درهم لاشه 300 درهم مہر وګوره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا
نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله محبوب ما سره خو څه شته دی نه نو ما سره خو څه شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په غزوه بدر کې چې درته کوم صغره میلاو شو هغه څه شو اذا الله محبوب که یو صغره دا یو را سره استه خپل کور نو خو اس او صغره جهاد لساتل یا که یو استه را سره ایو را سره صغره د کوم په جنگ بدر کې ماته میلاو شوی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلار شاه صغره خرڅه اسمه خرڅه په دې جهاد کې صغره خرڅه الله مالک ته بل بدر کې علی رضی الله تعالی عنہ د اصغر واغستا اولاد عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل وی د اصغر خرصوم وی ولی خرصي وی زکه خرصوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی د اصغر رانواله نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه اصغر واپس کړ اصغر ته سکړه دا واپس کړ غره ته وانه غستا او د جیب نه زر درهم راواغستل زر درهم او فتو ورته نو چې څومره مہر دی خدای ورته ویلو وی سلور سو درهم زما د طرف د فاطمه مہر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان سے ورته فرمایل او دا شپږ سو درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکې بیا به ماته سره راکې واپس راکې علي رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست وکړو او بیا سموده تیریده غزوه تبوک وشو دا غزوه تبوک مکوا چې دا غي نمخ کې او بل غزا شو او پای کې لګ مالی غنیمت راغی نو د علی رضی الله تعالی عنہ لاس لا شپږ سو درهم رااله شپږ سو درهم لاس لرالو نو چې لاس لرالو نو لاړو مازیګر ټیمو عثمان رضی الله تعالی عنہ شپږ سو درهم ورکړو استا په ما باندې شپږ سو روپے پاتې شوې دا واله هم اصلور سو درهم خو دا خپل طرف ورکړو خو دا شپږ سو دی پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی رسول الله اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیارو jihad لزو وزعلی رضی الله تعالی عنہ سره خوشپک سو درهم غم چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاړ شمه عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي ورختای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې جهاد له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې سبندوبس کوم چې جهاد لاله شمه عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو زر درهم راوغسته بیا ولا ورکړو دا زر درهم والا ځان له جهاد بندوبس په وکړه سامان په ځان لواله دیو جن علي رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زوی وینم ما ته را یادېږي هغه را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مہر راوړو سلور سو درهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته په جماعت کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جماعت ته وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو د الله پاک محبوب د کور نیم سو کو بندوبست وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل یا عائشہ فاطمه تیار کا فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی رسول الله والسلام منځ کو د جمعه نو واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو وس دغه ډیر نیازبین لوري و دی ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو خپنیول شو ودرېدو نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزاو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندې و ډیره به خوشاله و چې مور د ژوندې و ډیره به خوشاله و چې ستا نکانم د علی رضی الله تعالی سره کیږي چې د عائشہ د خلین د الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چې کړه وا خدیجه
خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی اسلام سره باندې اسې غم او چې دنه عائشه دا غي نو واغستنه نبی اسلام بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی اسلام اواز تر وګو شو رامن ډکړي بار ته وروته دا الله محبوب زما مور خپل د بتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غي نه زیات مين درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لری کې خودل ستا قوم زه د کری نشړل ما او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه وښ کې بيدي او د علي رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی سوتنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول او کړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په کې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نندرالي مخکې خدا سي نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوښ کې را روان وي جبرئیل ورته وایي دا الله محبوبه اوښ کې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله د قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښ که د ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیه السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیه الصلاة والسلام هلته ورسوله دعا ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی کنه فاطمه رضی الله تعالی لومبه او دس کړی دی لوټه ورته خې د علي رضی الله تعالی ته دوبو وی علي لومبه پاسه او دس وکا لومبه پاسه سو وکا او دس وکا او زه ګورم چې په داسې کې ته زما د بابا څومره سنت ژوند دی کوي زما د بابا د سنت څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسه دو چې کله او دس وکو کنه فاطمه رضی الله تعالی ورته مصالح ورکړه مصالح ته خورا کړه وی علي زم منځ کومه تم منځ کا او چې کله دواړه منځ کو ته دعا غواړه زه به په امین وامه ته دعا کوه زه به په سوامه امین وام دام طریقه ده په کار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته وایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته وایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ